حمد و ثنا نه بعد ایمارونو خوندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن سما د کومه موضوع انتخاب کړی دا هغه د اوداسه فرضونه. نن سبا زمانہ کې موږ ورونو خوندې سکل اوداسونه کوي نو د فرضو پام نه کوي. کوم قرآن مجید کې الله تبارک و تعالی فرمایلی دی چې اوداسه دا فرضونه دي. فرضونه خو ادا کوي خدا پام نه کوي چې فرض لکم جی پورې ده. نو ما ورونو خوندو په دې زمن کې ما تاسو مخه یو آیات بیان کړ چې کوم کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه. الله تعالی فرمایي اے مؤمنانو چې تاسو کله د منزل لپاره جګیږئ فغسلوا وجوهکم خپل مخونه چې دي هغه پاکوي و ایدیکم الى المرافق او خپل لاسونه چې دي څنګه پورې پاکوي وامسحوا برؤوسکم او د خپل سرو مسح کوي وارجلکم الى الكعبین او خپل پښې چې دي هغه ډېر پورې پاکوي. نو ورونو خوندو دا خبره تاسو ته معلومه شوه چې د اوداسو ټوټل 4 فرضونه دي. موږ راځي چې وګورو چې دا فرضونه څرنګه ادا کیږي او کوم حد پورې چې دا یو فرض ده. نو الله تعالی فرمایي کې فغسلوا وجوهکم خپل مخان تاسو پاکوي. نو ما ورونو خوندو دلته صاحب هدايه په هدايه شریف کې فرمایي چې د چهره کوم حد څه ده د مخ حد څه ده هغه د ویښتانو لبې خونی سره د غاړې اډوکې پورې او د غوږ د یو کونجونی سره بل کونجه پورې دا چې ده د چهره یعنی د مخ حد ده دا فرض ده. دا ټول ځای به پاکول فرض دی. که په دې کې د یو ویښته برابر ځای وچ پاته سه هم بیا به داسې اوداسه نه کېږي. دوم فرض ده دغه مبارک الله تعالی فرمایي و ایدیکم الی المرافق خپل لاسونه خپل څنګلو پورې پاکوي. دریم فرض ده وامسحوا برؤوسکم چې د خپل سرو مسح کوي. ما ورونو خوندو دا همیشه یاد ساتئ چې کوم فرض مسح ده هغه دا 4 ګوتې دا سکی نو تاسو فرض به ادا سي. د سر 4 حصے د مکمل سر مسح کول هغه سنت ده او دا 4 ګوتې چې دغه سر باندې سکی دا کول دا فرض ده. او څلورم او اخیری فرض دغه مبارک الله تعالی فرمایي وارجلکم الى الكعبین چې خپل پښې چې دي هغه بیډو پورې پاکوي. نو اکثره خلک چې کله اوداس کوي او مونډه باندې اوداس وکي نو اکثره خلک چې دي دا فرضونه مکمل نه کوي. چې کله فرضونه مکمل نه ادا کوي نو دغه اوداسونه نه کیږي. نو ما ورونو خوندو همیشه یاد ساتئ په دې فرضو کې کدی وخت په برابر هم وجهي پاتاسه نو تاسو اوداس به نه کیږي. نو همیشه یاد ساتئ چې کله تاسو اوداس ته ځئ نو په تحمل سره په تسلی سره قرار باندې شدي اوداس کوئ. هر جته پام کوئ هر یو فرض ته پام کوئ ځکه خو رسول پاک صلی الله علیه وسلم د اوداس سنت طریقه را ښودلې ده چې کله موږ سنت په طریقه باندې اوداس کوو نو کوم فرضو کې چې کومه کمیانه مشکه پاته سي هغه سنت هغه کمیانې پوره کوي. نو ما ورونو خوندو نن موږ دا واورېدل چې اوداسو څو فرضونه دي. نو انشاءالله پر روانه ویډیو کې به تاسو ته وښیم چې د اوداسو څو سنتونه دي او کوم دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.